برداشت کول د کمی خبرې پکاري. صحیح خبره خو سم صحیح. نو دا افت ته چې اوس د رمضان په میاشت کې خلک ماسخوتن چې دی نو ګراونډونه سینګار کړي. دا زړونه دومره سخت شوي دي چې د ګټې نه هم سخت دي، حالن کې ګټې هم د الله نه هېرېږي. یو سړی چې هغه په دنیا کې وایي چې یاره زما دشمن کله په جیل کې که نه نو ما ته به تېر په زوره باندې جیل کې چې یاره زما د دشمن دنیاوي دشمن دی په جیل کې شوی چې زه منډې ترړې په راحت او په سکون سره وم چې په خپل خادم باندې په ملازم په دې وخت کې لکه غلامان خو نه په ده باندې تخفیف کو په کار کې بوج پې کم کو نو دا به د ده دپاره د جهنم نه د نجات ذریعه وګرځي. الله پاک په ده باندې په ورځې د محشر زما د حوض نه داسې اوبه وڅکي چې لا یظمؤ، دی به هېڅکله نه تږی کېږي. حتی په دې کې یو نفلي عبادت چې دی هغه د فرضو برابر دی. دومره چې د دې روژهدار ثواب کېږي دومره به د دې چا چې په افطار کړی ده ته به هم میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن په جامعه قدریه رحمکاریه سلطان وس کې موجود یم. پخوا کې را سره موجود یو داسې شخصیت دی چې هغه حافظ هم دی، قاري هم دی او عالم هم دی. رمضان المبارک را روان دی، د هغې په حواله سره د قاري حافظ او عالم نعیم الله سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاري صاحب یو خو ستاسو مننه چې تاسو موږ ته ټایم راکړو. روژه را روانه ده، د روژې د فضایلو په حواله سره یو دوه درې خبرې شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم. اول خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دې مدرسې ته راغلی او د رمضان المبارک متعلق خو خبرې ډېرې دي. دومره به ووایم د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه مبارک هغوی فرمایي چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته د شعبان په اخیری ورځ باندې خطبه وویله او اتفاقا نن هغه د شعبان اخیری ورځ هم ده او په هغې یو اوږد حدیث شریف دی. دومره مختصر یو دوه درې خبرې به ترې وکړم. وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم. ای خلکو په تاسو باندې یو عظیم میاشت سورې کړی، یو عظیم میاشت په تاسو باندې را روانه ده. یعنې د الله د رحمت صادر په تاسو باندې را خورېدونکی دی. شهر مبارک، دا یو مبارکه میاشت ده، برکت واله میاشت ده. په دې کې و یو شپه ده فیه لیلة خیر من الف شهر چې هغه د زرو میاشتو نه غوره ده، لیلة القدر. مخکې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې دا میاشت چې ده خلاصه د هغه حدیث شریف هغه څه داسې ده چې په دې کې یو نفلي عبادت چې دی هغه د فرضو برابر دی. دومره یو عظیمه موقع ده او فرض چې دی یو فرض هغه د اویاو فرضو برابر دی. نو که چا پکې یو نفلي کار وکړو په نورو میاشتو کې لکه د هغې په حساب باندې په دې میاشت کې هغه د فرضو برابر دی او فرض کار یو فرض په اویا باندې دی، د اویاو فرایضو برابر دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دې میاشت هم په دغه حدیث کې فرمایلی دی چې شهر المواسات، دا د غمخوارۍ او د همدردۍ میاشت ده. او شهر الصبر ورته ویلي، دا د صبر میاشت ده. اوس دا د غمخوارۍ یو میاشت ده او د همدردۍ میاشت ده. نو د دې راتلو نه مخکې کم سے کم مونږ تاسو له او د ناظرینو له مونږ ټولو له دا سوچ پکار دی چې یاره مونږ په دې کې د یو بل سره همدردي څومره کوو، مونږ د مسلمان سره غمخواري څومره کوو، مونږ د چا سره ښه اخلاق باندې او ښه اخلاق استعمالول هغه مونږ په د کم حد پورې کوو او زمونږ څه صورت حال د
تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې چا په دې کې په یو روجهدار باندې روژه ماتې وخوره نو الله به دې دغه روژه ماتې خورولو د وجې نه د جهنم د اور نه ازادوي، ګناهونه ورته معاف کوي. او دغه شانته کې فرمایي چې که چا لکه دغه خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ارشاد کړی فرمایله نو صحابه کرامو فرمایل چې لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، موږ ټول مالداران نه یو چې په خلکو باندې روژه ماتې وخورو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې که چا په چا باندې د پیو په یو ګوټ باندې یا د اوبو په یو ګوټ باندې روژه ماتې وکړو او یا یو دانه کجوره باندې نو دغه ثواب الله دته هم ورکوي. او څومره چې د دې روژهدار ثواب کیږي دومره به د دې چا چې په افطار کړی دته به هم میلاویږي او سره د دې نه چې د هغه د ثواب نه بس کمیږي نه. خو لیکن مخکې د دغه حدیث په اخري حصه کې داسې دي چې من فطر من اشبع فيه صائما، چا چې په مړه خېټه ورته مونږ وایو که نه په مړه خېټه باندې په چا باندې افطار وکړو نو سقاه الله من حوض شربتا، نبی علیہ السلام مبارک فرمای الله پاک په پد باندې په ورځ د محشر زما د حوض نه داسې اوبه وسکي چې لا یزمعو دی به هیڅ کله نه تږی کېږي حتی يدخل الجنه، تر دې چې جنت ته به داخل شي. نو داسې یو میاشت هم په دغه حدیث کې دی چې من خفف عن مملوکه، چا چې په خپل خادم باندې په ملازم په دې وخت کې لکه غلامان خو نه په د باندې تخفیف کو په کار کې بوج په کم کو نو دا به د دپاره د جهنم نه د نجات ذریعه وګرځي او د ګناهونه به الله جل شانه معاف کړي. نو په دې کې کم سے کم مونږ چې دی نو داسې نیک اعمال پکار دي او بیا خاص طور پر د یو بل سره چې دی نو دا همدردي نه ده په دې باندې لکه ډېره توجه پکار ده. چې په روژه کې مونږ اکثر نو هر سړی داسې د جنګ او د غوسې په دغه کې چې زما خو روژه ده په بازارونو کې مونږ وګورو نو او خاص کر په مازدیګر ټایم کې له چا سره دویمه خبره هم مه کول ځکه چې روژه ده خلک جنګونه کوي رونه خویندې رونه په کور کې زنانه چې دي اکثر په کارونو باندې په دې باندې خلکو مسلې راځي په روژه کې او دا یو دا جواز پیش کړي چې زما روژه ده د دې په حواله باندې څه وغواړئ؟ دا یو شی نه دی چې دا خو په دې ټولو روژه کې پرېږدو، دا ټوله میاشتې پرېږدو د سره استعمال نه وکړو. هغه شی دی غوسه چې موږ په دې ټوله میاشت کې ونه کړو ځکه برداشت کول د کمې خبرې پکار دي. صحیح خبره خو سم صحیح خبره خو اسیم صحیح برداشت کول خو د غلطې خبرې پکار دي که نه. نو چې یو سړی تا د غلطه خبره وکړي ته وایه یاره بس ما د الله د رضا دپاره معاف کړی او زما روژه ده. او په حدیث شریف کې راځي چې که یو جاهله سړی تاسو ته د جهالت په بنیاد باندې څه داسې غلطه خبره وکړي په روژه کې چې تاسو هغه نشئ برداشت کوئ نو فلیقل انی صائم، دا روژهدار دی ووایي چې یاره زه روژهدار یم زما روژه ده بس زما نه واوړه. نو د دې نه بله چې دی نو غټه خبره نشته. او دغه به هم زه ووایم چې یاره تاسو وګورئ لکه مونږ که دې هر څه ته مونږ سوچ وکړو که نه نو زمونږ دا زړونه دومره سخت شوي دي چې د ګټې نه هم سخت دي، حالن کې ګټې هم د الله نه هېرېږي او هغوی خو څه ګناهونه نه کوي. ګناهونه خو ما ورته کوو لکه دا بېګانۍ زلزله یاره په ایماندارۍ چې لکه دا کمه خوځېده نو سړی په ځای باندې نه شو ټینګېدی. او الله چې فرمایي ان زلزلة الساعة شیء عظیم چې د قیامت زلزله چې دی دا یو لوی شی دی چې هغه به څنګه دا مونږ او تاسو زمونږ چې دی نو د خپلو ګناهونو باعث او سبب دی چې دا زلزلې په مونږ باندې راځي او دا یو دومره ښکلې د رحمت میاشت را روانه ده په دې کې چې مونږ خپل تعلق چې دی هغه د الله سره مضبوط کو. لکه برداشت هره خبره د چا برداشت کول دا قسمه خبرې به ولې راځي لکه تا خبره وکړله زما نه به خبره چېرته اوږده شي خو لیکن بیا هم زه مونږ داسې کار کړی و چې تللو یو ځای ته ختم لرې ته راوو او بلکل لومبنۍ روژه وه زما سره یو ملګری و حفیظ الرحمن صاحب الله دې ښه ساتي. اوس چې څنګه اډې ته لاړو په ګاډو کې کېناستو نو 2 کسان چې دی نو د ګاډو دغه و یا به هر څوک چې
اوس هغې په جنګ باندې بالکل لومبنی سحر دی لومبنی روژه ده هغوی اوس ورغلل څه چل دی نه یو ورته وایي د ده روژه ده او بل ورته وایي د ده روژه ده او دا چل دی نو ما یله د الله بندګانو ما روژه د روژه خو د سکون او د راحت ګوره هر سړی په دنیا کې نه دی دا یو فطرت دی چې یاره زما په نعمتونو کې د ترقي وشولې په نعمتونو کې د اضافه وشوې خو لیکن دا نعمتونه چې دي دا په دوه قسمه دي څه دنیاوي دي څه اخروي دي دیني نعمتونو ارزومند چې دی که نه د هغه په زړه کې د دیني نعمتونو تمنا وي نو به زه به دا اخري خبره وکړم چې دا رمضان د هغه دپاره د موسم بهار حیثیت لري چې په دې کې مونږ الله رضا کړو او ذکر اذکار وکړو نوافل وکړو عبادتونه وکړو نو انشاءالله چې لکه د 11 میاشتې خو اوس هم په غفلت کې تېرې شوې 11 میاشتې مونږ د خېټې لپاره تیاری وکړو یار 11 میاشتې مونږ چې دی نو د په خوبونو کې تېرې کړې 11 میاشتې مونږ په میوزیکونو کې په ګیمونو کې په فوټبالونو کې په کرکټونو کې چې اوس دا یوه میاشت خو کم سے کم داسې وکړو یو سړی چې هغه په دنیا کې وایي چې یاره زما دشمن کله په جیل کې که نه نو ماته به تېر په زوره باندې جیل کې چې یاره زما د دشمن دنیاوي دشمن دی په جیل کې شوی چې زه منډې ترړې په راحت او په سکون سره وم اوس په مونږ باندې الله دومره مهربان دی چې اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء د اسمان دروازې کولاو شي غلقت ابواب جهنم دروازې بندې کړی شي وسلسلة الشیاطین شیطانان وتړلی شي جیل شي چې زمونږ دشمن هم چې دی نو په جیل کې دی نو بیا مونږ ته دغه چې دی نو د څه وجې نه دی نو په دې میاشت کې خاص طور پر د الله د عبادت دپاره ټیم وښکل پکار دی په ګیمونو کې د سوشل میډیا په استعمال کې او دا له جدا افت دی چې اوس د رمضان په میاشت کې خلک ماسخوتن چې دی نو ګراونډونه سینګار کوي زه دا نه وایم چې ګنې دغه خو لیکن دا میاشت چې دی نو دا ټولې د الله عبادت ورکول پکار دي ملګرو تاسو ملا صاحب خبرې واورېدې روژه را روانه ده او یو دا چې معاشي هم صورتحال د ملک خراب دي نو زمونږ کم صاحب حیثیت کسان چې دي د هغې نوم زما درخواست دی چې د کم از کم د خپل ګاونډ د سرکله پورې د هغې خلکو خیال خصوصي وساتئ کوم خلکو چې آمدن چې دی هغه ډېر کم دی او د چا چې وس نه رسي د بل پروګرام پورې ما د اجازت د الله پامه